د یتیم کپاله کې نو په کومه طریقه باندې وکړي حدیث پکې سره پېما ثواب یې څومره زیات دی اگر چې دا امتحان به موږ نه غواړو چې موږ الله زما په کور کې یتیم پیدا کړه دا به سوال به نه کوو ګران کار دی خو د چا په کور کې یتیمانان دي ورېرونه یتیمانان دي ورېرې یتیمانان دي او دا د هغې تربیت کوي ثواب یې څومره دی رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین نبی علیہ السلام اشار باصبعه السباب والوسطى نبی علیہ السلام دا ګوتې داسې کړې وایي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین وایي زه او د یتیم کفاله کوونکی تر او ماما نیکو وغیره جنت کې به داسې زما سره غبرګ اوسېږي داسې غبرګ به زما سره اوسېږي نږدې به یې ما ته ولې ځکه د خپل بچي نوڼۍ راغستې وو یتیم لی ورکړې وه د خپل بچي مینه راغستې وو یتیم لی ورکړې وه خپله خوشحالي یتیم له ورکړې وه خپل خوراک د یتیم سره شیره کړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما سبا جنت کې دقه شانی کهاتین داسې یې وایي دقسې نږدې په دې ګوتو کې فرق شته نه صرف دومره ده د یوه ګوته غټه ده دا بله ورکوټې ده نو مرتبې پیغمبر ته نه رسي مطلب یې دا دی پیغمبر مرتبه اوچته ده مرتبې ته نه رسي خو ګاونډ به نصیب شي نو چې ګاونډ د پیغمبر نصیب شي نور موږ څه غواړو الله دې موږ ټول د پیغمبر په ګاونډ کې راولي دا څومره غټه خوش قسمتي ده چې انسان د پیغمبر په ګاونډ کې چېرته راغی نو دا آسان کار دی بس په کور کې د یتیم دی که په کور کې یتیم نه امتحان مه غواړه په ګاونډ کې به د یتیمي چې کله ځان له سره راوړي نو هلته مو سره لږ ولګې خیر دی دا شو ثواب یې دومره دی دویمه دا ده چې د چا په کور کې یتیم دی عملا نو ظاهره خبر ده یو خدا یتیم دی چې پلار یې هېڅ شی نه دی پرېښودلی هېڅ شی نشته به دقه شان یتیم دی چې د پلار نه جیداد شته نه مال دولت شته هېڅ شی نشته دی او دا تره دا ماما پې خپلې لګوي دا خو بیا نور الله نور دی ګورئ دا خو ډېر عظیم خلک دی چې د پلاره هېڅ شی نشته او دا تره دا ماما پې خپلې پیسې لګوي دا خو ډېر عظیم سړی دی دته خو سلام پکار دی دویم صورت دا دی چې کله کله د یتیم پلار هم سمال پرېښودلی دی یا جیداد پرېښودلی دی پراپرټي یې پرېښودلې ده دوکان یې پرېښودلی دی مال دولت یې پرېښودلی دی نو دغه یتیمان به په کور کې څنګه ساتو نو دوه طریقې دي دوه طریقې دا دي یو طریقه په صورت النساء کې ده او دویمه طریقه په صورت البقره کې زه دواړه وایم صورت النساء کې حکم دا دی الله تعالی فرمایي د یتیمانو باره کې وایي وآتوا الیتاما اموالهم یتیم له خپل مال ورکړه په ټیم باندې چې کله بلوغ ته ورسېدو او که بلوغ ته نه دی رسېدلی نو بیا په یتیم باندې په خپله خرچه کوه اوس په خپله چې خرچه کوې ورسره نو څنګه به پې کوې الله تعالی فرمایي وایي ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم یو کار داسې کوئ چې د هغوی مال د خپل مال سره یو ځای مه خورئ یتیم لم راوړئ ځان لم راوړئ هغه لم وریجې دې راوړلي ځان لم دې راوړی دي هغه لم دې غوښه راوړله ځان لم دې راوړې ده یو حکم دا دی چې د هغوی مال د خپل مال سمه میلاوه مطلب هغه له ځان له پخلی کوه ځان له پخلی کوه هغه له ځان له ترکاري پخوه ځان له پخوه هغه له ځان له روټۍ پخوه ځان له پخوه ځکه انه کان حوبا کبیره که داسې یو ځای خوراک کې غټه ګناه ده دا خو ډېر ګران کار دی په یو کور کې به څنګه دوه نغري بلي په یو کور کې به دوه تندوره څنګه لګي دی دا خو ګران کار دی دا حکم د هغه چا دپاره دی چې هغه کې صبر نشته په دې خبر ځان پوهول غواړي دا حکم د هغه چا دپاره دی چې ده کې صبر نشته په ده کې انصاف نشته په ده کې عدل نشته که یو ځای خوراکۍ کیدی شي د یتیم یوه پیاړه لګي او د نهه پیاړې لګي خو دا به کیدی شي د هغه سره نیم کې چې نیم به ته راوړې نیم به زه راوړم نو که دا اوس یو ځای خوراکۍ کیدی شي د هغه مال وخوري دته یو ځای اوسه خوراک مه کوه تا کې صبر نشته نو هغه له ځان له پخوه او ځان له پخوه خو بالفرض که یو سړی انصاف کولی شي یو سړی عدل نه کار اخیستی شي د یتیم مال نه خوري د هغه دپاره تعلیمات په سورة البقره کې دي کم دي دا دي سورة البقره آیت نمبر 220 تک او آیت نمبر 220 سوئی دسی وئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اے پیغمبره تپوس کې استانا د یتیمانانو په باره کې قل ورته وایه اصلاح لهم خیر د هغوی دپاره د اصلاح کار کولو کې ډېر ثواب دی اصلاح کار کوه خو بیا څه وایي وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ که یو ځای ورسره خوراک کوئ نو ستاسو ورونه دي څه مطلب دی بالفرض که ته دته ورور وې دته وراره وې او د ورور څه څوک زیاتی نه کوي بیا د وراره څه نه کوي نو بلکل یو ځای ورسره خوراک بیا کولی شئ تاسو نو که سړی کې عدل او انصاف شته زیاتی نه کوي بلکل دی بیا داسې وکړي د هغه وړو او خپل وړو د هغه غوښه او خپله غوښه د هغه ترکاري خپله د یو ځای کې پخی دی په یو خاص تناسب باندې په یو خاص ریشو باندې
او بیا والله فرمایي والله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالی هغه سړی پیژني چې دا مصلح دی او هغه سړی پیژني چې دا فسادي دی. فسادي پیژني اصلاح پیژني. کم سړی اصلاح کوي او کم سړی فساد کوي. الله په دې پوهیږي. د یتیم سره په کفاله کې دوه قسم حکمونه رالل. په دې یو دا بالفرض کې د یتیم مال خوري او ستانه زیاتې کیږي بیا ول په خپل ځان لکوا او کته زیاتې نه کینې او زه خوراک سره بیا کولای شي. دا حکم دی. او بیا الله تعالی فرمایي ګوره بل کار دا دی ولا واتوا اليتام اموالهم. کدی یتیم مال پاتې دی ورور نه پاتې دی ځان له مخره ګوره. اسنو د یتیم په مال په خپل بچو تعلیم وکي. اسنو د یتیم په مال ځان له دکان کولاو کی. اسنو د یتیم په مال ځان له گاډي والے. اسنو د یتیم په مال ځان له پراپرټي شروع کی ځان له بزنس شروع کی. او ته ډېر خلک ماته داسې معلوم دی هغه داسې کار کوي د چا پلار د ډېر مال دولت پاتې شوی دی دا یتیم دی دا چې غټیږي دا مال به ځان له انویسټ کموي ځان له به انویسټ کوي. دا 50 لک روپۍ دی 100 لک روپۍ دی ځان له به ولګوما او لس 12 کاله پس به دا غټ شی اور به کومول نه لس 12 کاله په ځان له پیسې ګټي دا چې تاله پیسې ګټي یتیم له نه ګټي. ته د یتیم وکیل شو هغه له پیسې وګټه. طریقه دا ده آتوا اليتام مالهم دا معنا ده. او بل سوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. دا ډېره عجیبه خبره ده ګوره. دا د معاشري تصویران ز تاسو ته خامخا دا سبق نه دی یوازې د دې معاشري تصویران دي من کو داسې عملا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. خپل بیکار دغه په خبانه مبدلوي وي. خپل بیکار مال دغه په خمه بدلوا څنګه زکه کله په داسې دا تقسیم میراث چې کله کېږي داسې 2-3 مجلسون لتلې ما چې زما په حضور کې د میراث تقسیم کېږي پټې تقسیمېږي. نو هغه پټې څنګه تقسیمېږي یتیم سره خلک دا زیاتې کوي. یتیم سره وایي دله دا شړه ورکړه دا باده به زوالمه دا شولګر به زوالم او للمه به دا ولي ته ولې شولګر علي هغه لی ورکړه ته ځان له للمه واله که نه یا دا کم سوره پټې دی او دا ښه پټې دی زرخیز دا ځان له والمه او په دې کم کې چې کمرې پرتې دي په دې کم کې چې کچره پته دا به یتیم له ورکم نه. لا تتبدل الخبيث بالطيب. داسې مه کوه. یو شان تقسیم کا هغه پټې ځان له تقسیم کا دا ځان له تقسیم کا دا ځان له تقسیم کا. یا یو دکان فرنټ ته دی بل بیک ته دی ته دا فرنټ به ته زوالم دا بیک په بل له ورکم نه جنا یا په خسنه واچوي یا د خاغله ورکو بیکار ځان له واله که نه داسې کار وکړه. لا تتبدل الخبيث بالطيب دا معنا ده. انه كان هوبا كبيرا غټه ګناه ده. او په دې جوابانه بیا په لاندې آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان خفتم الله تقسطوا في اليتامى. دې آیت تاسو ګورئ کنه دې آیت الله رب العالمین فرمایي چې وان خفتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دې سمانه ده. په دې کې دا و چې د یتیمانو جنکو سره نکاح مکوئ که تاسو د هغې خیال نشئ ساتلی. وایي 2 ودونه وکئ 3 وکئ 4 ودونه وکئ 4 خو که د یتیمې جنۍ خیال نشئ ساتلی نو ګورئ نکاح ورسره مه کوه. نور څه وایي تاسو انکه دلته علما یو خبره کوي چې موږ مخکې تعریف وکړو چې کله انسان بلوغ ته ورسېږي نو هغه یتیم نه دی. بیا په دې خبره تاسو پوه شوئ که نه چې انسان کله بلوغ ته ورسېږي دا یتیم نه دی. نو دلته څنګه عجیب خبره کوي چې وان خفتم الله تقسطوا في اليتامى چې که تاسو د یتیمانانو جنکو سره واده وکړئ انصاف هم نشو کولی نو ګوره بیا بل واده وکئ. نو چې کله دا جنۍ بلوغ ته ورسېده دا خو بیا یتیمه نه ده که نه دا خو یتیمه نه شوله. بیا د آیت څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا جنکۍ نه دي که دا بالفرض بلوغ ته ورسېږي نو بیا هم د ځان یتیم ښکاره کېږي. تاسو به خیالي هلک چې کله بلوغ ته ورسېږي بیا ځان ته یتیم نه وایي. خو دا جنۍ غریبه چې دا که د دې بچي هم وي که نه خو چې پلار یې مړي ځان ته بیا هم یتیمه وایي. نو جنکو سره ډېر احتیاط وکړئ. بیا ګورئ جنکو سره ډېر احتیاط وکړئ. که دا ستا ښځه ولې نه ده او ستا دا خواښې مړه ده اسخر دې مړ دی د دې ښځې ډېر احساسي محرومي ده دې سره ډېر زیاته ګزاره وکړئ تاسو. لہذا د قرآن او د حدیث د تعلیم نه دا معلومیږي چې د یتیم په هر حال کې خیال ساتل پکار دي. خو که دا جنۍ ده نو ډېر خیال بیا وساته. او دا یتیمانان جنکۍ غریبانان یې ګوره څه ویلی نه شي یېرېږي غریبانان یې پوهېږي که څه هم تره راته قارېږي نیکه راته قارېږي ورور راته قارېږي او څه نه شي ویلی هغه یې په زړه تېروي. ما یو وخت کې یا به زیاتی شوی یا به نه شوی خو ما ته یو کس یو میسج وکړو زه ویروله هغه ته اگر چې ما زیاتی نه وکړی خو هغه ته ښکارېدی مولانا زما څه زیاتی که ما ته وایي داسې مه کوه چې په تهجد کې راپاڅېږم او الله ته ستا فریاد وکړم چې تهجد کې راپاسم زه تا ته څه نه شم ویلی که نه او په تهجد کې راپاڅېږم او اودس مې کړی دی په دې مسله باندې ناسته یم او په دې ټیم کې په دې خلوت کې الله ته ستا نوم وویم په دې ځای ناست یم او ستا نوم الله ته وویم داسې غونې راباندې زیږ زیږ شو. حقیقت خبره دا ده که نه بالفرض که موږ د یتیم سره زیاتی کوو یتیمې جنۍ سره کوو یتیم هلک سره کوو او دا د شپې چېرته راپاڅېږي په دې یخ اوبو باندې د سلې په دې میاشت کې اودس کړی دی
او په دې مسله باندې ولاړ ده یا په دې مسله باندې ولاړ دی او په دې ټیم کې الله ته وایي چې الله زما د تره زما د نیکه زما د ماما زما د ګاونډي زما سره دا زیاتې کې الله تا ته مې حواله کړو، نو څه وایې تاسو بیا؟ هغه یعقوب علیه خبر ختمه اول عبدالله یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام تللی و هغه ورونو خو کوی ته اچولی و بیا هغه الله تعالی بادشاه کو او بوتلی مصر ته. بیا هغه یوسف علیه السلام چې کله بادشاه شو فلسطین کې په شام کې قحط راغی بیا به دا بچي به تللی او د فلسطین نه به بیرته هغه مواد به راوړل. یو ځل لاړ ځان یې ورته ونښودو، په دویم ځل لاړو ځان یې ورته ونښودو، په دریم ځل لاړو ځان یې ورته ونښودو، په څلورم ځل یې ورته ځان وښودو. خو په دې دویم ځل باندې چې کله تلل په دویم ځل باندې نو بنیامین یې مسره بوتلی و. د یوسف علیه السلام خپل د مور او د پلار بچی خپل او د هغوی مېرنی بچو دا یې مسره بوتلی و. هغه چې لاړو نو الله رب العالمین یوسف علیه السلام ته یو چل ښودلی ویل دا بچی به ځان سپادي کوي او طریقې ورته وښودلی ویل دا خپل لوښی به په دې کې ور واچوي وکذلک کدنا لیوسف قرآن کې راغلی چل ورته موږ ښودلی و. بهر تقدیر هغه ټوله قصه نه کوم، ما خو یوسف علیه السلام په طریقه باندې هغه خپل لوښی د هغه په هغه پیټې کې کېښودو او په دې طریقه باندې پاتې کو. خو چل ویې ورته نه ویل چې ګوره دا زما ورور دی او په دې کې ورونه بېرته رال مصر ته چې رالل کله د فلسطین ته کله رالل د مصر نه نو یعقوب علیه السلام ته ویل چې هغه ان ابنک سرق زوی دې غلا کړې ده. یتیم ځای ورته یاد کو که نه خلک په یتیم باندې وایي کاڼه زه د یتیم په سر لګي ویل زوی دې غلا کړل، زوی غلا نه وه کړې، په غلا کې ګیر شوی. یعقوب علیه السلام وایي چې زما غل بچی د کوم ځای نه راغی، زه څنګه غل بچی زما پیدا کېدی شي؟ زه پیغمبر یم، بچی به هله غل جوړېږي چې ما ورته غلا چل ښودلی دی. انی لم الد سارقا، ما خو د غل بچی نه دی راوړی. په دې وجه باندې بچو ته ویلي سکارو کې اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه، دا ځل لاړ شئ یوسف علیه السلام هم وګورئ او ورور هم ګورئ او ویل داسې کار وکړئ یو خط یې ولیکو، یو خط ویل دا خط به ویسئ دا به یوسف علیه هغه باچا له به یې ورکړي چا چې ستاسو ورور نیولی د غلا په کیس کې باچا له به یې ورکړي. یو ورکوټی خط یې ولیکو یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو ویل دا ځل لاړ شي دریم ځل باندې دې باچا له به دا خط ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لاندې ورته خط لیکلی و انی اول ورته لیکلي چې زه څوک یمه وایي زه یعقوب یمه د اسحاق زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی زعام سړی نه یم. ویل داسې خاندان سره تعلق ساتوم چې ابتل الله جدي بنمرود و ناره، زما نیکه الله د نمرود د هغه په اور باندې ازمیلی او زه ګورې عام سړی نه یم، زمونږ د نیکونو داستان تاریخ پروت دی، ګورې من قربانۍ والا خلک یو، زما نیکه اور ته وردنګلی و، زه به څنګه غلا کوم. بیا ورته وایي ګورې انی لم اسرق، ما ګوره چې د غلا نه ده کړی، ولم الد سارقا، نه مې غل بچی راوړی، زما بچی غلا نه ده کړی، ما ته بچی معلوم دی. بیا ورته څه وایي وایي بچی مې راپرېږده، زه پوهېږم په بل څه کې دې نیولی دی. ورته وایي ګوره یاد ساته یوسف علیه السلام له خط ویوړو دی بسم الله وکتل د یعقوب علیه السلام خط دی د پلاني زوی د پلاني نوسی غل نه یم غل بچی مې نشته. بیا ورته وایي که زما بچی دې راپرې نه ښودو دعوت علیکم دعوة تدرک القرن السابع من ولدکم، داسې خیرې به درته وکړم چې اومې پیړۍ ته به دا خیرې ورسېږي. ګورې دعوت علیکم دعوة تدرک القرن السابع من ولدکم، داسې خیرې به درته وکړم چې اومې پیړۍ ته به دې ورسېږي. ګورې په دې ځای کې ګورې علماو دا مسله لیکلې ده چې کله څوک د زړه نه چاته خیرې وکړي نو ګورې اومې پیړۍ ته 200 کاله به دې خاندان کې دا خیرې چلېږي. ګورې 700 کال پورې ټیک ده ته به د یتیم سره زیاتې وکړې خو سبا د بچو نه دي وځي، د نوسو نه دي وځي، د کړوسو نه دي وځي، د کودو د پردو نه به دا وځي. بیا 200 کاله دا ګورې وایي نبي علیه السلام فرمایي الله وایي چې انی لانصر المظلوم ولو بعد حین، وایي زه د مظلوم سره مدد کوم ولو بعد حین، وایي حین 100 کاله ته وایي، څوک وایي 1000 کاله ته وایي، 1000 کاله پس هم د زه مظلوم تعاون وایي کومه. وایي یوسف علیه السلام چې دا خط وکړو لاس ته یې وغورځېد ولي ورپېدل، لاس خط یې وغورځېدو. ورته وایي تاسو یوسف پېژنئ؟ فورا خپل تعارف وکړه، زه ګوره یوسف یم ښه او ته انت یوسف انا یوسف وهذا اخي، فورا ځان ورته وښودو. ویسه پلار ته خیرې چېرته وکړي پوهېدو په دې خبره باندې چې دا زما پلار غریب خو ما پسې هم جړل دي، اوس که په ده پسې زړه وچوي او خیرې راته وکړي ویل لاس یې ورپېدل او خط یې وغورځېدو، فورا هغوی سره خپل تعارف وکړو. وایي هل علمتم ما فعلتم بيوسف، هلکانو تاسو ته پته شته د یوسف سره هم څه کړي دي؟ ویل ته یوسف څه پېژنې؟ پوه شول. وایي انت یوسف، وایي ته یوسف یې، وایي او زه یوسف یم دا مې ورور دی. بهر تقدیر خبر یو درې حاجي صاحب خو پابندي م لګولې ویل ټیم مناړې مانځه ته خو 2 منټه زیات واوښتل. بهر تقدیر خبره ماته ضروري ښکارېدله. الله رب العالمین دې موږ له د عمل توفیق راکړي او الله دې دا کوم محرومیان چې دي یتیمانانو دي الله دې دا زموږ د لاسه اوچتې کړي.